د الله د رسول د ملګرو د صحابه او د الله د رسول سره به انتها مینوا او حقیقی مینوا څنګه چې محمد رسول الله ویلو چې زه ورته د خپل ځان او د خپل بچو د خپل اولاد او د خپل والدینو نم زیات ګرانم دا انسان کامل مومن دی او صحابه دغه شانو چې د خپل ځانونو نم زیات ګران ورته سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. یو روایت کی راځي تقریبا د احد جنگ شوه، صحابه واپس را روان دي، مدینه کې خبر خور شوه لکه د احد په جنگ کې دا خبره خور شوه او شیطان چغه لګولې و چې ان محمدا قد قتل، یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل شو. دا د شیطان आवाज او منافقانو دا ډېر زر خور کړو حتی کې د جنگ ختمېدو نه مخکې مدینه ته خبر راغله. صحابه د جنگ نه واپس را روان دي، یو زنانه په منډه را روانه ده. صحابه ورته وی پلار دې شهید شوی، وی په دې مې پروا نشته، د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر را کوه. نور صحابه ورته وی رور دې شهید شوی، دا زنانه ورته وی په دې امکار نشته، د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بارک وای. صحابه ورته وی زوی دې شهید شوی، دا زنانه ورته وی په دې مې پروا نشته، که زوی مم شهید شي، رور مم شهید شي، پلار مم شهید شي، خود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سهال له. صحابه ورته وی سالم روغ موټ ته شهید شوی نه دی. هغه صحابیه وی چې ما په خپل سترګو باندې نه لیدلې، نو زما زړه ته سکون او اطمینان نه ملاوي. په دې کې ورته صحابه اشاره کوي هغه دی را روان دی. دغه صحابي چې کله په خپل سترګو باندې وکتل چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روغ موټ ته شهید شوی نه دی او را روان دی، نو اله زړه ته اطمینان او سکون او آرام څه شو حاصل شو. حالان کې دیخوا وګوره د یو بنده پلار شهید شوی، پلار د یو بنده رور شهید شوی، رور د یو بنده زوی هم شهید شوی، او درې وانه چې کوم د درې جنازې ورته پرتی دي هغه د چا څه پروا ساتي، خو نه چې د چا مینه حقیقي مینه او د چا سره زیاته مینه، نو دا هغه نور ټولو جنازه، دا هغه شهادت، دا هغه مرګ هغه ورلسه دی، هغه ورلسپکته. دا زنانه چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی کل مصیبت بعدک جلل، و اے دا الله رسول استانه علاوه نور مصیبتونه هغه سپک دي، هغه خطه دي، هغه کمزوري دي، ستا مصیبت ډیر لوی دی، ستا د مرګ او ستا د شهادت خبر ډیره لوی ده، دا نشو برداشت کولی. زنانه ته معلومه دا شوله دې صحابیې ته د خپل پلار نه هم، د خپل رور نه هم او د خپل بچی نه هم زیات محبوب او خوښ څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو صحابه هغه خلق دی چې د هغې مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره رښتونی مینه.